په دې خطه کې چې پښتون قوم پروت دی یا افغان قوم پروت دی د دې اویا کالو څخه د پښتنو یا د افغانانو د دې تورې کرښې دې خواته چې کوم پښتانه پراته دي د دې نه تعلیم معلوم دی نه دوست معلوم دی نه دشمن معلوم دی نه د ژبې څه کاروباري مارکیټ کې استعمالیږي نه د ژبې په تعلیم کې په تعلیمي ادارو کې استعمالیږي نه الکوانو ته ورښول کېږي یا ویل کېږي او نه د حکومتي ژبه ده نو دا اویا کاله څخه په دې موجوده پاکستان کې چې څه قومونه دي د هغو ټولې ژبې د یوې ژبې دپاره پرېښولې او هغه ژبه چې وه اردو هغه په خپله چې پاکستان جوړېدی د دې یوې خطې ژبه هم نه وه اردو چېرته پنجابي ویل کېدله چېرته سندي ویل کېدله چیرې بلوچي ویل کېدله پښتنو او افغانانو خو پښتو ویل نو هغه ژبې په زوره د اویا کاله څخه د نورو قومو باندې مسلط کړه حتی چې د بنګالیانو د جدا کېدو اول سوال اول وجه هم دغه ژبه شوله چې دوی په زوره هغو ته ویل چې بنګله پرېږدئ بنګلادیشي ژبه پرېږدئ بنګالیان د خپله ژبه نه وایي اردو دی خپله کړي هغو دا بیا موږ خو نو پاکستان درسره جوړ کړي دا بیا ولې بیا ځکه چې په ډاکا یونیورسټۍ کې دوی ورباندې اپریشن وکړي او خلک په احتجاج نو وجه هم دغه ژبه جوړه شوله نن هم په خپله اردو ته د دوی ډېر مشهوره رضا علي عابدي د دوی یو ډېر لوی ادیب دی شاعر دی اوس هم زما په لایبرري کې د ده 8 کتابه پراته دي پروش کال دا یو مضمون لیکلی و چې اردو تو نه یہاں کی زبان رہ گئی نه ہندوستان کی زبان رہ گئی په دې ملک کې هر وخت هغه فیصلې کیږي چې هغه اویا کاله بعد دا ثابته شي چې دا غلط دي نو رضا علي عابدي په خپل مضمون کې لیکل دي چې اردو خو نه د پاکستان ژبه شوه نه د انډیا ژبه شوه سبا که فرض کړو که پنجابی راولاړېږي هغه په پنجاب اسمبلۍ کې پنجابي ژبه خپل قومي ژبه کې نو اردو ول چیرې ولاړه ده بیا خو نه بلوڅ وایي سندي خو الریډي په مخکې لا په 10 کاله 50 کاله مخکې لا سندیانو خپله ژبه هم په تاڼه کې ده هم په عدالت کې ده هم په سکول کې ده هغه خپل په ژبه باندې کار کوي او هغه ډېره مخته تللې ده دلته په دې موجوده پاکستان کې سندي ژبه نو بیا سبا بلوڅ هم نه وایي بروی هم نه وایي سرایکۍ هم نه وایي اردو پښتانه خو هسې په برناکه حالانکه افغانستان د پښتو ژبې لپاره افغانانو ډېر کار کړی دی په سکولانو کې ورته وایي مطلب په اکیډمیانې دي ډېرې مزهداره
ډېر ښه پښتانه کې پیدا شوي دي، ادیبان، مورخان ډېر. هلته پښتو یقینا هم اوس هم چې دا لږ پاته ده هم د افغانستان د وجې څخه پښتو ده. دلته خو نو پر پښتو باندې داسې دي چې خلک وایي چې دا پښتو ګرڅه وایستم، او ډېر پښتانه داسې دي چې هغه په اساسي کمتري کې دي، په کورو کې هم اردو وایي. خاص کر دا زموږ چې لږ دا د سوټ پینټ والا یا تعلیم یافته خلک دي یا په نوکري کې ښه نوکري دي، د هغو څخه خپل ژبه هم ویره ده، قوم هم ځینې ویره دی، خاوره هم ځینې ویره ده، تاریخ هم ځینې ویره دی. تاریخ هم ټول عمر موږ ته غلط تاریخ ویل کېږي، زموږ په سکولانو کې غلط تاریخ ویل کېږي. زموږ چې خپل تاریخ دی هغه یې راسه پټ کړی دی. توره کرښه چې ده دا د پښتانه پر وجود نه دی تېره سوي، دا د پښتانه زړه باندې تېره سوي ده. نو د یو قوم چې زړه دوه ځایي، د یو انسان چې زړه دوه ځایي، هغه به د دغه مسلو سره تر هغو پورې دی مخامخ وي، د ده اقتصادیات به هم د ښکېلاک په زنځیرو کې به وي، مخته به نه ځي، دوست به هم نه معلوم، نه به دشمن معلومي، نه به تعلیم معلومي، نه به علاج معلومي، نه به روزګار معلومي، نه به ژبه مخته ځي. ولې ورته ویل کېږي نه موږ هلکوانو ته اردو ویل کېږي، نه موږ هلکوانو ته عربي ویل کېږي، نه تېر نسل ته فارسي م ویل کېدله، اوس بیا عربي هم شروع شوي ده، انګریزي م ورته وایي. لیکن پښتو یې نه برابروي، او په دا صورتحال کې چې پښتون دړې وړې پروت وي، نو دا ګایي به هم دا پښتون قوم یا پښتون بچی به د پښتو د ویلو سره په ډېر مشکل به په ډېر وخت بعد به دی ورته ویل. هر کوشنی چې د موره پیدا سي هغه خپله ژبه خوښوي. نو نن جرمنیان دي چې مړی کې بله ژبه نه وایي، نن فرانسیسیان چې مړی کې بله ژبه نه وایي. ډېر قومونه چې دي چاینیز دي، د کاروبار په لحاظ خو یې وایي انګریزي، لیکن خپل ژبې ته ترقي ورکړې ده. او دا د پښتنو بېبختي ده چې دلته د بولا نه څه ونیسي تر اټکه، د اټکې ونیسي تر امو پورې. د دوی چې هغه هب دی که نه، اوس په دا ګړۍ کې دا کوچنی ستن چې ده دې ته هب وایي. دا کوچنی ستن چې ته وکاږې نو بیا ستنې بیا به د ګړۍ په یو خوا په بلې خوا روانې. نو ځکه د پښتنو هب نه دی یو ځای، چې تر هغو پورې د پښتون قوم هب نه وي مضبوطه، نو د ژبه به هم د مشکلاتو سره مخامخ وي، دوست به هم نه معلومیږي، دشمن به هم نه معلومیږي. دا ته یې وځل په مخ کې په سوات کې څه وسو، په میرانشاه کې څه وسو، دا په کوټې وکیلانو سره څه وسو. یعنې په دې 21مه صدۍ کې دا د ای پي ایس د هلکانو نن که پرون د ورځ هم وه دا څه وسو، دغسې په زراو واقعیت، دغسې په دومره واقعیت شوي دي. زموږ بېبختي دا ده چې یوه واقعه وسي بله به ویره سي، چې بله وسي بله به ویره سي. نو دا لویه بنیادي وجه هم زموږ د دې هب د کمزورۍ د وجې څخه زموږ نه مو استاد محفوظه دی، نه مو سټوډنټ محفوظه دی، نه مو ژبه محفوظه ده، نه مو روزګار محفوظه دی، نه مو علاج محفوظه دی، نه مو د مال څه ضمانت شته، نه مو د جان څه ضمانت شته. او د دې بنیادي وجه چې ده د پښتنو د تقسیم او د درپدرۍ یو داسې یو نیم ناپوه خلک شته چې هغه خپل په تاریخ نه خبره دي، هغه خپل په وطن نه خبره دي. یعنی که نن هم یو پښتون یا یو افغان په دې خالي خپل په تاریخ پوسي او خپل د وطن په جغرافیا پوسي او په دې پوسي چې زه د څومره پرمختللي تمدن او د څونې غټ قوم سړی یم، بیا به د خپل اهمیت داسې معلومیږي لکه نن چې یو امریکن خپل په امریکنتوب باندې فخر کوي، یو روسی خپل په روسیتوب، یو چاینیز خپل په یو ایرانی خپل په ایرانیتوب، یو ترکی خپل په که دا د پښتانه خالي خپل په اهمیت وایي، هغه پښتانه متل کې وایي به د قیامت په ورځ خپل د زور خبرېږي. نو پښتانه چې دي خپل په طاقت نه دي خبر،
دغه پښتنو دغه میرویس نیکه دغه یعنی په مختلفو نومو باندې چې دا غلجی دی دا درانی دی یعنی میرویس نیکه هغه ټیم میرویس نیکه سو چې درانی او غلجی دواړه ورسره ملګري سو احمدشاه بابا هغه ټیم احمدشاه بابا سو چې درانی او غلجی دواړه ورسره ملګري سو تر ډیلي پورې حکومت کوو نو صرف خبره د دې ده چې دنیا یې وکرارې ته پرېږدي او افغانان خپل خبرو ته خبرې نورې پساوي نه کړي خبرو ته لار ورکړي یو پر بل باندې خپل پر دې وطن خپل په کوشنیانو ډېر درپدر شو ډېر تر نن د پورې په دا کیمپو کې په دا غربت کې نن څه حال دی میجارټي دلته چې زیات خلک اکثریت خلک ډېر د لوږې وو د تندې وو د بیمارۍ وو د ناجوړۍ وو د ډېر بد دغه سره مخامخ دي نو نور دې پر دې خپل دغه باندې رحم وکړي خپل په خلکو باندې خپل په وطن باندې یو اختلاف دی د معتبرۍ جنګ دی چې دا معتبري ځینې وباسې که نه هغه پښتو کې وایي که تا ولته یې ما ولته یې هم به ته یې هم به زه نو دا که دا په پښتنو کې او دا د پښتنو یو شی چې دی دا نه چې موږ له چا څخه دا کلچر واخیستی کلاشینکوف په غاړه او چې کور ته ځې هم کلاشینکوفونه او قطعا یو پښتون نه تر چا مخ ته ځي نه تر چا شاته ځي یو پښتون هر پښتون یو قوم دی یو رنګه عزت دی یو رنګه په دې باندې د قوم مشرتوب په د اشرف غني باندې لږ دغه دی دا زور غواړي باید چې دا زموږ لیډران چې دي دا باید چې تر کرسۍ وو تر معتبرۍ وو تر دې کوچنۍ ګټو تیر سي خو زه دلته یوه خبره کوم چې موږ د اویا کاله څخه په بله دنده لګیا یو موږ د قوم غم نه خورو موږ د اسلام غم نه خورو اسلام هم خرڅوو د کوچني یو ګاډۍ دپاره د یو بنګلې دپاره موږ قوم پرستي قوم هم خرڅوو د یو کوچني مفادات دپاره ګاډۍ و بنګله و جنډه و ډنډه و ووټ راکه ووټ واخه نوټ راکه نوکري راکه دا ډېر کوچني شیان دي نو تر کله چې موږ د دې شیانو څخه تېر سو د ذاتي مفاداتو څخه تېر سو یو د بل بده نه وغواړو خبرو ته لار ورکړو او داسې هېڅ وجه نشته چې دا دومره غټ قوم نه څوک غلام ساتلی سي نه د یې وسایل یعنې ته یقین نه کوې که ته کله کایي پېښور خواته صوبه پښتونخوا ته ولاړ سې هریان به سې د صوبه پښتونخوا اوبه دي د خټکو علاقه خشکه ولاړه ده د مروتو علاقه خشکه ولاړه ده د وزیرو علاقه خشکه ولاړه ده د ده په اوبو باندې سند و پنجاب مزي بجلی دی پیدا کوي د ده اوبه یې پیدا کوي د ده وطن یې پیدا کوي بټن یې په دا اور کې نو پښتانه هر څه لري دومره ښایسته وطن په ټوله دنیا کې نشته په ټوله دنیا کې داسې موسم نشته دا زموږ د پښتنو د افغانستان چې کوم موسم دی دا څلور موسمه یو ځای یا به ډېر یخي یا به ډېره واورې یا به ډېره ګرمي یا به ریږي یا به څه شي دومره ښایسته وطن په ټوله دنیا کې نشته نه داسې میوې په ټوله دنیا کې شته سکندر اعظم چې کابل ته راغی ول دا خو جنت دی خلک یې داسې تکړه خلک دي چې درې میاشتې چې تېرې کړې سکندر اعظم ته مور خط لیکي چې زوی هر ځای دي داسې چټک پته کوي دلته څه بلا در وځنډېدلې ده ورته ویلې چې مور یې دا یو څه خاورې ور واستولې چې دا خاوره یو میټینګ راوغواړه میټینګ وکړه بیا بله ورځ دا خاوره د افغانستان هغه په دا کوټه کې ګلې که بیا میټینګ راوغواړه نو چې کله یې میټینګ راوغوښتی هغه سم میټینګ وسو بیا چې هغه کمره کې د افغانستان خاوره کې دومره زور دی هغه چې دویمه ورځ چې په دا کمره کې میټینګ راوغوښتی نو جنګ جګړې تورې وو هر شی سره
نو هغه ورته ویلې ولموره تا یو سکندر اعظم پیدا کړی دلته هر سړی سکندر اعظم دی نو افغانستان ډېر ښایسته وطن دی ډېر ښایسته خلک دي ډېر ښایسته غرونه دي ډېر د مادي نن چې کراچي ته ځې که نه هغه ښایسته سنگ مرمر به تا ته 100 ټرکه په مخه درسي 200 به په مخه درسي نو دا رنګه ښایسته وطن دا رنګه خلک نه دا رنګه خلک باید چې دا زموږ کوچنیان چې په کوټي ښار کې د ورځې کم از کم چې دا د خروټ آبادو د پښتون آباد څخه د الکوان چې په دا نالیانو کې د پلاستیکانو دا ټولوي 6,000 الکوان ماشوم الکوان او ټوله د پوست ناجوړه دي ټوله جراثیمونه نو دا خپل دومره ښایسته وطن که به دا رنګه بېوزله کوچنیان وای دا خو به په سکول کې وای دا خو به ښه افسران وای پایلټان به وای ښه ډاکټران به وای انجینران به وای یوه ورځ یې قیمتي ده دا یو منټ چې تیر سي دا منټ بیا یو سړی په 1 ارب روپۍ هېڅوک یې نسي درله اخیستلی زموږ د کوچنیانو عمر خراب سو زموږ د سکولان تر اوسه موږ نړوو انجونو سکولان موږ نړوو یعنې دا موږ ته چا راښوول دا زموږ کلچر کله و دا زموږ کلچر کله و چې موږ راولاړ سو هدیره کې دماکه کوو دا زموږ کلچر کله و چې په مدرسه کې په مسجد کې په مدرسه کې دماکه کوو دا زموږ کلچر کله و چې موږ سکول نړوي موږ پلان نړول موږ کمبې نړولې موږ باغونه نړول موږ باغونه خرابول موږ مځکې ماین کولې موږ مځکې بارود کولې موږ خو هغه اګریکلچر زراعت و چې دنیا ورته اریانه د افغانستان میوه په ټوله دنیا کې نشته زموږ یو وکیل یا بختیار صاحب رجسټر وفات شو سینیر سړی و ما ته یې ویلې ناجانه یو ورځ یو انګریز زما کلاس فیلو کور ته راغلی نو وایي ډوډۍ موډۍ چې وخوړ څه موږ فروټ راواخیستل ما ورته ویل سیب در واخله ده چې داسې ورته وکتل خوند یې نه کوي ور مطلب هغه رنګه لکه هغو چې کوم په صفایي په لندن کې یا په امریکا کې یا نور ځای خو داسې ورته وکتل ما ته خو یوه دانه وخوره ده چې یوه دانه وخوړه بیا 4 دانې وخوړل نو دا ټیسټ نه ستا په که د خټکی دي که د بادام دي که د پستې دي که د انار دي دا یو ځای نسته هر شی لري ته اوبه تل لري مځکه تل لري آبادي ستا هغه دومره زیاته نه ده خالي مازې په ټریک راوستنګ غواړي او خدای دې وکړي چې موږ په ژوند کې آباد ووینو